او کستا تو ویل چې ستا د قسم وای چې دا پلانې کار به ته کې تا په خپل قسم خوړلې نه دی خو تا ته قسم درواچو نو چې تا په خپل قسم نه کړو تا ته څوک قسم درواچي او ته د هغې خلاف وکړې نو آیا د دې قسم کفاره په تا باندې راځي ته حانس کېږي که او د دې قسم ګناه په تا راځي که نه راځي راځئ دا خبره په دې معاشره کې ډېره زیاته ده نو دا راسره وپېژنئ دویمه د دې په شان بله مسله ده جي چې یو کس راولګي او بل ته ووایي چې ته دا پلانې کار خامخا وکړه که دې ونه کړو په تا به ستا ښځه طلاق طلاق مې در اچولی دی دا کار به خامخا کې نو که دلته ده په خپله طلاق ښځې له نه ورکړی نو آیا د بل په خوله دا طلاق کېږي که دی د دغې خلاف وکړي نو واقعي د ده ښځه طلاقېږي دوه مسلې شوې درېیمه مسله په دې معاشره کې دا مشهوره ده زمونږ خلک اکثر غوسه شوي زه به کافر یم که ما دا پلانې کار وکړو نو راولګي د دې د پاسه دی هغه کار وکړي نو آیا په دې دی کافر کېږي که نه نکاح به تازه کوي ایمان به تازه کوي که نه کافر کېږي که نه او آیا دغلته په ده قسم راځي که نه راځي یا زمونږ په دې معاشره کې بعضې خلک وایي حرام شه که زه دا کار وکړم نو آیا دا په قسم کې راځي او که نه راځي نو راځئ دا څو ضروري مسلې چې زمونږ په دې معاشره کې ډېرې عام دي دا راسره وپېژنئ او ضروري خپلو مسلمانانو ورونو ته ورسوئ چې په دې مسلو باندې زمونږ مسلمانان ورونه اګاه شي اول مسله دا ده که نه چې تا په خپله قسم نه کړی او تا له بل کس قسم درکړي چې ستا د قسم وایي چې ته به دا پلانې کار کې تا په خپله نه قسم کړی دی نه دی د هغه د خبرې سره ها کړې ده چې هغه تا ویل چې ستا د قسم وایي چې ته به دا پلانې کار کې او تا ورته ویل چې هاو ټیک شوله که نه ستا خبره منم نو بیا خو به تا قسم راځي بیا کرې د هغې خلاف وکړو نو بیا به تا باندې قسم کفاره راځي ته به د قسم کفاره ورکې چې په خپله د قسم نه یې خوړلی که نه او نه د هغه د خبرې تصدیق کړی نه د هغه ته ها کړي نو د بل په قسم ورچولو باندې په تا قسم نه راځي که تا د هغې خلاف وکړه نه ګناهګار او نه په تا باندې کفاره راځي دا مسله ځان سره یاد وساتئ که په معاشره کې خلک یو بل له په داسې طریقه قسمونه ورکوي نو دا مسله تاسو وپېژنئ چې دا قسمونه نه کېږي او په دې سره بعضې کارونه مه کوئ چې هغه تاسو له قسم درکړي یوه مسله خو دا شوه دویمه دا شوه که یو سړی راولګي که نه او بل ته ووایي چې په تا د ستا ښځه طلاق یې کړو پلانې کار دې ونه کړو نو چې تر څو د په خپله ښځې له طلاق نه یې ورکړی یا د ده د خبرې تصدیق نه یې کړی چې او ستا خبره ټیک ده په ما د ښځه طلاق یې کړو ما ونه کړو نو چې تر څو یې دا نه یې کړي که نه نو د بل په طلاق ورچولو ګورئ ښځې په چا باندې نه طلاقېږي دا خبره به نه کوي چې پلاني ما ته طلاق راچولی کو دا کار ما ونه کو بیا په ما ښځه طلاقېږي نه د بل په طلاق ورچولو طلاق نه کېږي دوه مسلې شوې درېیمه دا شوه چې بعضې کس له غوسه ورشي وایي په ما زه به کافر یم که ما دا پلانې کار وکړو د هغې د پاسه راولګي دی هغه کار وکړي نو دلته ځان سره یاد ساتئ چې دی په دې باندې کافر کېږي نه خو د قسم کفاره پې باندې راله د قسم کفاره به دی ورکوي سخت ګناهګار هم شو بیا دپاره دې نه ځان ساتل پکار دي او علما دلته دا وایي چې احتیاطاً دې دی ایمان هم تازه کړي کلمه د ایمان د شهادت کلمه دی ووایي ټیک شوله که نه او احتیاطاً دې نکاح هم څه کړي تجدید د نکاح دې مو کړي دا مسله شوله خو نور په ده باندې د کفر فتوه نشي لګولی او د قسم کفاره پې راله بله قسم اکثر زمونږ معاشره کې دې طریقې سره خلک خوري چې یاره حرام شه که ما دا کار وکړو حرام شه که ما دا کار وکړو نو ګوره که د دې خلاف دې وکړه نو هم د قسم کفاره در باندې راځي دا هم قسم دی او د قسم کفاره در باندې څه ده دا در باندې راله کفاره به ورکې دا څو ضروري او اهمې مسلې وي او په دې معاشره کې ډېر زیات گردش کوي نو زما محترم ورونو برای کرم صرف په خپلې ماورې مسلمانانو ورونو ته ورسوي چې په دې مسله اګاه شي او خبر شي او صحیح لاره اختیار کړي نو موږ او تاسو ته به الله اجر راکوي وصلی الله علی النبي